أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام دا شپږم نمبر سورت تے دا مکی صورت تے عام طور قرآن پاک کې د سورتونو نومونه دا د مضمون سره څه تعلق نه ساتي، لیکن دا سی چې کله کم یو لفظ په یو صورت کې ناشنا راغلی نو صورت په هغه نوم سره مسما کولی کېږي. یعنې داسې نه ده چې سوره بقره دې کې به ټول د غوا کیسې کېږي، یا په سوره نجم کې به د ستورو باسي، داسې نه ده بلکې د قرآن پاک اصل کې هر سورت چې دی دا جدا جدا پورا مضمون لري. یعنی که یو سړي سوره بقره یاد کړه او په دې ځان پوه کو، دا د اسلام تقریبا ټول احکامات زده کړل. او بیا که سوره آل عمران دی نو دام د سوره بقره په شان دی، چرته یو خبره نیمه داسې به وي چې هغه به په سوره آل عمران کې د سوره بقره نه قدرې جدا راغلي یا سیوا راغلي. ټول سورتونه د قرآن پاک چې دي دا هر سورت پوره مضمون دا لري او ټول سورتونه تقریبا یو شان دي. دې د وجې نه بار بار مونږ ته دا ذهن کې خیال راځي چېرې په هر ځای کې توحید او رسالت او قیامت عام طور باندې قرآن پاک کې بیانېږي. نو دغه وجه ده چې دا هر صورت چې دی د دې بنیادی دغه مضمونونه دي: توحید، رسالت، قیامت او باس بعد الموت. دا بنیادی خبرې د دې سره بعض ځایونو کې د عباداتو تذکره راشي یا یو بل څه ادب یو طریقه دا چرته ذکر کړلی شي. نو عام طور باندې په هر صورت کې دا څلور پنځه مضامین یي، لیکن کم یو لفظ چې عام طور په یو صورت کې داسې راغلی چې هغه په بل کې نه راغلی، لکه عنکبوت د جولاګي ذکر په سوره عنکبوت کې راغلی دی، بس دا لفظ چون کې په بل صورت کې نشته دی نو د دې صورت هغه نوم عنکبوت ګرځېدلی دی. د دې مقصد دا نه دی چې په دې کې ټول د جولاګانو باس دی او دغه تفصیل دی پکې، داسې نه ده. نو فرمایي چې دغه شانتي دا صورت چې دی په دې کې هم دعوه د توحید دا او په هغې باندې عقلي دلایل بیان کړي دي. د دې صورت د ماقبل صورت سره ربط دغه دی چې ماقبل صورت کې رد د نصرانیانو په شرک باندې، عیسایان چې کوم شرک د تثلیث کوم عقیده لري نو
هغه باندې رد وکړل شو په سوره مائده کې. نو په دې صورت کې په توحید باندې عقلی دلایل هغه پیش کیږي. دا سورۃ چې دا هم دوه حصے دي. اوله حصہ چې دا د 117 نمبر آیت پورې ده. په دې اوله حصہ کې شپږ بابونه دي او په اولنی باب کې هغه په شرک اعتقادي باندې رد دي او اولنی باب د 11 نمبر آیت پورې دی. بیا په دې باندې درې دلایل هغه عقلی دلایل بیان کړی دي او د دې نه پس بیا درې امور ذکر دي او بیا زجر دی او په آخر کې تسلی د پدریو طریقو سره. نو فرمای الحمد ټول صفاتنا لله خاص دی الله تعالی لرا. عام طور مونږ ته چې دا څومره کائنات ښکاري نو دا د مادې نه جوړ لې ماده او ماده چې دا په خپل باندې پدې کې صرف وزن دی او کیمیت دی. یعنی یو جسم دی او داغه یو وزن دی. د دې دوه صفاتونو نه علاوه پدې کې بل څه خاص صفت نشته دی. نو پورا کائنات جوړ د ماده نه دی او په ماده کې دومره صفات نشته دی. او کومنګ وګورو انسانان دي، هر انسان کې خپل خپل صفات دي. څوک هغه عالمان دي چې څوک ډاکټران دي، څوک انجنیران دي. د چا کوئی خدای د چا هغه بہادری د پچا کې سخاوت ته. نو دا پوره کائنات انسانان زناور ټول د دې ماده نه جوړ دي. په ماده کې خاص صفات نشته لري او په دې کائنات کې په دې مخلوقاتو کې الله تعالی صفاتونه پیدا کړی دي. د ګلاب ګل له پای کې او خایسته او میوي دی پای کې او میټاسته خوږواله دی. دغه خاور کوم خپل تواچو نو نه پای کې خوږواله شته او نه پکې تریخواله شته او دغه خاور نه پیدا کیدونکې میوه او دغه مرچکی او دا هر څه ځان له ذائقې لري. نو دغه ټول صفات کده مرچکی تریخواله دی او کده میوه خوږواله دی او کده اوبو بهاو او کچری د انسان کې قابلیت ته یا په یو زناور کې حسن دی. دا ټول چې دا الله تعالی په دې کې پیدا کړی دي. دا ټول صفاتونه د الله تعالی صفاتونه دي. ورنه په ماده کې په خاوره کې خپل کوالټي نشته دی. نو فرمای الحمد ټول صفاتونه دا چې مونږ تخکاری د صفت خبره دا ټول چې دی لله خاص الله لري. کچره دا جمعات یو مصری جوړ کړی دی او مونږ د دې د دیوالونو او د دې د پیلرو او د بیمانو د دې صفت کو چې بای دا ډیر خپل دی. دیوالونه ډیر زبردست دي. مونږ چې څونه صفت کو نو د دې هغه مصری چې دی اب خوشاليږي
هغه دا محسوس کوي دا زما صفت کیږي اگر چې موږ دا غنوم پدې کې نه اخلو لیکن هغه په بیا هم خوشاليږي چې دا زما صفت شروع ده په دې کائنات کې چې موږ د هر څه صفت کو دا په اصل کې د الله تعالی صفت ده ځکه د دې سانه جوړون کې الله تعالی دی فرمای ټول صفاتونه الله لره دي الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات چې هغه پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا وجعل الظلمات او پیدا کړی دي تیارې والنور او رڼا او تیارا دا الله تعالی پیدا کړی ده او دا رڼا او تیارا دا یو ظاهری دی لکه شپه او ورځ دا ظاهری رڼا او تیارا ده او یو باطینی رڼا او تیارا ده لکه شرک دا تیارا ده او توحید چې دا رڼا ده لکه جهالت چې دا تیارا ده او علم چې دا رڼا ده نو دا دوانه رڼاګانې الله تعالی پیدا کړې ثم الذين بیا هغه کسان کفرو چې دوی کفر کړی دي بربهم د خپل رب سره یعدلون برابرې یعنی الله تعالی دومره عظیم ذات دی دا هر څه الله تعالی پیدا کړی دي او بیا خلق دي څه کوي چې په مخلوق کې یعنی کوم شیزونه چې الله تعالی پیدا کړی دي هغه مخلوق کې ځینې شیزونه را دي او د الله سره یو شان کوي د الله تعالی سره برابرې حالان کې الله تعالی چې دا څومره کائنات جوړ کړي نو دا ټول کائنات دا خادم دی د خدمت کوي د انسان نو ګویا چې دا انسان اشرف المخلوقات دی د پوره کائنات د خدمت کوي کاغه نور دی او کسبومې ده کستوري دي کزمکه دا او کوریز دي که غرونه دي دا ټول لګیا دي د انسان خدمت کوي او دا انسان د پدې پوره کائنات کې غوړه اشرف افضل مخلوق دی چې دی وسره لګي او کله ګټې ته سجدي کوي یا زناور ته سجدي کوي یا نور ته سجدي کوي دا دې سدا لکه مخدوم چې راولږي او خادم ته تعظیم کوي او د خادم عبادت کوي نو مخدوم د خادم عبادت څنګه چې دا یو عبث او زیاته دی ظلم دی دغه شان دا انسان سره دی چې دا الله تعالی د ټول مخلوقاتو نه غوړه پیدا کړی دی دی لګي او د ځان نه هغه شیزونه چې د دنه کمتر دي دی غوړه دی او هغه د دنه غوړه نه دي بلکې د دنه کم دي دی د هغه عبادت کوي او هغه شیزونه د الله تعالی سره برابرې چې الله تعالی ډیر اوچت عظیم ذات دی دا غي سره د الله تعالی هغه مخلوق چې الله پیدا کړی د الله سره برابرې الحمدلله ټول صفاتنا الله لري الذي هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا وجعل الظلمات او ګرځولي تیارې والنور او رڼا ثم الذين بیا کسان کفروا چې کفر کړي دي بربهم د خپل رب سره یعدلون برابرې
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तौफीक वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार मुंतज़ कुरान पाक समझ बूझ را नसीब की د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. सल्लल्लाहु تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.